دا خو زمونږ لانګ ټرم تحریک دی دې باره کې مونږ مخکې احتجاجونه هم کړي دي جلسې جلوسونه هم کړي دي نورو پارټو سره میټینګونه هم کړي دي یو ګرینډ جرګه هم پکې کړې ده خو هغه کومه مسله چې دا هغه حل شوې نه ده چې تر څو پورې دا مسله نه حل شوې دا زما د ماشوم د مستقبل خبره ده دا زما د نوجوان د مستقبل خبره ده دا پراڼه ورځ باندې یو عوامي نماینده د یو نیم لاکه باندې په حق باندې ډاکه غورځولې ده داسې وړه خبره نه ده که موږ به ایګنور کړو دا موږ نشو ایګنور کولی کم خلک چې دا خبره کوي چې دلته بنیاد کېښودلی شو دلته بنیاد کېښودلی شو هغه دې موږ ته وښیي دلته د کرۍ بلډینګونه میلاویږي مټه ډېره غټه آبادي ده دلته بلډینګونه شته دلته هر څه شته سهولتونه شته خو موږ اوس تپوس دا کوو چې دا راوړل چې دي د مټې د کالج راوړل دا وروسته خبره ده د ایم پي صاحب نه دا تپوس کوو چې تا وړلې ولې دي تا خو غلا وکړه او مونږ نیب ته ایف آی ای ته چیف جسټس پېښور های کورټ ته او دې ټولو ادارو ته دا الیکشن کمیشن ته چې د دې ایم پي ای د احتساب وکړي شي 10 کاله مخکې د 2013 نه مخکې د اساسي وکتلی شي او 2023 کې د اساسي وکتلی شي چې دې په یو تعلیمي اداره کې غلا کولی شي دې ډېر څه کولی شي ډېر غلاګانې کولی شي د دې ادارو نه موږ ته دا موږ ته راخواست دی چې د ایم پي ای د احتساب وکړي شي نو دا احتجاج چې دی دا خو موږ شروع کړی دی موږ یې لیډ کوو تر اوسه پورې موږ ته نه چا رابطه کړې ده او نه موږ څه ولیدل د مټې دا عوام موجود دي دا دي که داسې چا سري دي چې دغلته کالج جوړېږي نه دا څه مافوق الفطرت چیز نه دی دا به په نظر باندې راځي خو داسې څه نشته موږ ته په نظر نه راځي دې نه مخکې موږ احتجاجونه کړي دي دا کم کالج چې زموږ د مټې مغول خیلو په نوم باندې مقرر شوی دی او هغه زموږ منتخب شوی ایم پي ای او ایم ان ای د دوی په وساطت سره پیر قلعه ته تللی دی نو د دغه باره کې دا زموږ دریم څلورم احتجاج دی او کم از کم د 2 میاشتو نه دا تحریک روان دی انشاءالله دا به جاري تر هغې پورې دا یوازې نن نه ده چې نن موږ روتي او کور ته به بیا لاړ شو سبا به بیا روځو بله ورځ به بیا روځو تر دې پورې چې زموږ ته مټیوالو ته خپل حق نه میلو شوی دا کالج دلته نه راغلی او زه ایم ان ای او ایم پي ای ته دا درخواست کوم چېرې دا مټیوال کسان دا په سونو په زرګونو خلک روتي دي پکار دی چې تاسو هم دلته نن راغلی وئ موږ سره دلته ولاړ وئ ځکه چې ته وایې زه د مټې ایم پي ای یم او ایم ان ای موږ زه د مټې ایم ان ای یم او دا حقیقت هم دی چې دا منتخب کړی مټیوالو دی ځکه نور کلیو کې دونه زیات اوټونه نشته په مټه کې زیات اوټونه دي مټه خلکو وله چې کوم دی نو دا اوټونه ورکړي دي او زه ما مخکې هم تقریر کې دا خبره کړې وه چې دوی همیشه دا سر ښکته نیولي او خپوي په خپل کلي کې چې کوم دی نو زمونږ ایم پي ای عارف احمدزی چې کوم دی نو فیل شوی دی او دلته مټیوالو پاس کړی دی او د مټې رزلټ چې په ورغی نو بیا پکې سار راغلی په حجره کې ډزې شروع کړې نو د دغه سلې او د دغه اوټونو او د دونه احساناتو او د دونه منډو دا سله شوه چې تا زموږ د بچو نه کالج جوړو دویم ټینیور کې دی روان دی ایم پي ای کېږي او دغه یو د مطلب شي زموږ د مټې دپاره مقرر شو او ما مخکې هم تقریر کې دا خبره کړې وه چې د عارف احمدزی نه اوس چې کوم دی نو هغه خوراکي مار ساز شوی دی خوراک کوي چې څوک پرې خوراک کوي دغه سړي دا شاهد منګی چې کوم دی نو دی پرې خوراک کوي د ګاډي تیل وله ورکوي هر څه وله ورکوي مرات وله ورکوي او د هغې په بدله کې چې کوم دی نو ده وله دغه ورکه خو زه دغه سکول هغه مالک ته مې چا چې بلډینګ ورکړی دی د دې میډیا په وساطت سره زه هغه بلډینګ والا ته وایم چې دا بلډینګ ته فوري والي او هغه ته زما خیال دی ورته خپه ږدلې ده چې تاسو ما سره دوکه کړې ده تاسو دا حکومت له په 3 لکه ورکړی دی او موږ نه په 1.5 لک باندې اخیستی دی نو زه دغه بلډینګ مالک ته وایم چې دا بلډینګ ته واله که نه نو ګورې دا سیلاب به تا پسې مال ته درشي او زه ایم ان ای صاحب ته دا درخواست کوم چې را فوري دلته موږ له راشي دا ایم ان ای دې هم دلته راشي دا کوڅو کې به دلته اوټونو پسې نه ګرځېده نو زه دوی ته وایم چې دلته راشي زموږ احتجاج به انشاءالله جاري او د مټیوالو د ملګرو ته وایم چې بعضې ملګري پکې انتشار خوري چېرې دا چل دی او روډ مه بلاک کوي او پریس کانفرنس به هم کړی و د پریس کانفرنسو نه خبره وتې ده انشاءالله موږ به روډونو ته روځو او موږ به د دې نه زیات سخت احتجاج کوو نن خو دا کپړې چولي دي او بله ورځ به صرف په پرتوګ کې روځو بربنډ به دلته احتجاج کوو او عارف احمدزی ته